زما خپل تقریبا دا یو د درې میاشتې مې وشوې سیاست باندې کناره کش شوی یم. د هغې وجه هم دا ده چې نن سبا سیاست نشته، نن سبا ټول عهدې دي، لالچونه دي او ټول دغه چې کمرو کې ورسره کېنې دا د پسې ویلی و د پسې ویلی و تشې غیبت یې. زموږ عوام او خواص ټول په دې کې مبتلا دي. زه یو تنظیم نه یادوم، نه یو جماعت یادوم، ټول یادوم چې ته په یو پارټۍ کې به په 75 کې صرف 25% داسې خلک وي چې هغې به د پارټۍ سره مخلص وي یا به د اسلام سره مخلص وي. نور ټول ګپ دی، نور ټول ګن دی، ټول ګن دی، نشته سیاست. ګوره یو سیاست دی، یو جمهوریت دی. سیاست کول عبادت دی. لا مونږ چې وایو که نه چې سیاست عبادت دی، نو سیاست عبادت دی مونږ ته هم پته ده چې نبي صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا چې نن سبا کوم جمهوریت دی نو په دې باندې خلافت نشي راتلی. زمونږ دا چې کوم جمهوریت دی نو په دې تاسو خلافت نشي راوستی. خو زمونږ د علما د ازمکو اسمان یو کېږي نه، خو په دې جمهوریت باندې خلافت نه راځي. او ولې نه راځي؟ د هغې مین وجه دا ده چې په جمهوریت کې د شیخ الحدیث اوټ، د شیخ القرآن اوټ، د شیخ الاسلام اوټ، د دنیا د ټول نه لوی امام د هغه اوټ او د یو پوډري او د یو زناکار او د یو بدکار او د یو ډم اوټ دا چې کوم دی د دې یو حیثیت دی. نو د دې وجه نه چې کوم دی خلافت په دې جمهوریت باندې نشي راتلی. او موږ دا دعوه کولی شو چې موږ د دې جمهوریت په زیره باندې خلافت قایمولی شو. موږ دا دعوت نشو کولی. د هغې وجه دا ده چې زموږ چې کوم دا سیاست دی او جمهوریت دی نو دا هغه سیاست او جمهوریت نه دی کوم چې سیاست نبوي و. اوس چې کوم سیاست دی ستو پرېږده، سبه زه پرېږدم، سبه دې پرېږدي، یو مشترکه به یو څیز جوړ شي، هغې له به مونږ د کمیټې او د یو آیین او د یو دستور نوم به ورله ورکړو. نن سبا دې ته وایي سیاست. مرزا صاحب به ما ته پرېږدي، دلاور صاحب ته به زه پرېږدم، دلاور صاحب به هغه ته پرېږدي، ته به هغه ته پرېږدې. نو خپل منځ کې به کېنو، مشترکه به یو څیز جوړ کړو، زما مفاد وکړي، زه به د خپل مفاد سیسټم برابروم، ته به د خپل مفاد سیسټم برابرې، هغه به د خپل مفاد سیسټم برابري. نو چې زما او ستا مفادات را یوځای شي، د هغې نه به چې کوم دی بیا یو آیین جوړېږي. دې ته ویل کېږي زموږ نن سبا سیاست.